وطن په نامه سر نه شیندي، د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی او د خولې وي د خولې خبرې، سړی هغه چې په کردار شي سړی. ډېر محترم امین بنګش صاحب. نو خبرو اورېدونکو ته او کتونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د ګرانو ته ټولو ته قدرمن ورسره موجود دي. په هغه کې خو زه لکه دومره تجربه نه لرم، د مفهوم نه ورسره شته دي، هغه ته پوهنتون سره تعلق لري. پروفیسر همدغسې زموږ د خوږ شاعر سردار یوسفزی صاحب خو دوه ځوانان الحمدلله د چې کله زه راغلم ابتدا کې چې کله د اسلام آباد سټیشن ته راغلم، شیرازي راغلو، چې یاره زه دلته کې پروګرام کوم. چې یاره ناست ویل ته په نظر زه خو چې لغونېږېده شکل لا ښکاره کړم، ما ورته ویل زیان شیرازي رور خو نه ویل چې دغسې خره باندې ولګېدو، ډېر خوشحال شوم الحمدلله. او اوله نه خو مې دغه ذهن کې وه چې یاره که سټنډ سره خلاص شي نو هغه کې پښتو یوه څانګه شته، هغې کې دغسې یو کوشش کول پکار دی چې زموږ کوم پښتونخوا وګړي دي هغه به د اسلام آباد مختلفو ځایونو کې موجود دي، پوهنتونو کې نو هغوی را یو ځای کول او هغوی خوابي ده کومه خو دیولې شوي صلاحیتونه دي هغه را اجاګر کول دا زما کار دی. نو هغه رحمان بابا وایي چې شراب د ذایقې په انتظار وي، زه رحمان د هغو شونډو طلبګار یو ځل بیا چې یو ځل بیا شراب د ذایقې په انتظار وي، زه رحمان د هغو شونډو طلبګار نو ما هغه ما طلبګار وم چې یاره دغسې خلک را پیدا کړو چې زمونږ د دوه قومونه چې خصوصي طور باندې پاکستان او په افغانستان باندې مشهور دي، نو د دوی د کومې ستونزې دي دغه مونږ په د مینې ولې نه دي بدلې، ولې چې زمونږ کومه نشریات یې خارجه چاره نشریات یې کولی شي دا د انتهایي د اهمیت وړ دي، خو د بده مرغه دغسې خاص توجه نه دی شوی. نو کوشش مې دی انشاءالله دغه ټول ټیم را سره دی، ولې زه ټیم ورک کې ډېر خوشحاله یم چې دا مو سره موجود وي، دوی صلاحیتونه وي، خو بیا دا مینه محبت وي او دغه اول دغه چې د کوم پکنیک په شکل کې مونږ دلته کې موجود وي، نو دا یو آغاز دی مونږ خو کړی و ګروپ کې، خو لکه ځینې ملګري یاران دوستان هغه د خپلو مصروفیاتو وجې نه راغله. نو نیکسټ پکنیک کې به انشاءالله امید لرو چې دی نه به زیات خلک راځي. او شاعري کې مې هم لږه لږه ونې زه شاعري کوله خو په نمازیانو کې بیا راسره پاتې شوه. اخر کې دا وایم چې زما سترګې بیا همدغسې خلاصې پرېږدي، زما سترګې هم بیا داسې خلاصې پرېږدي، زه اوس هم د یار راتلو په انتظار یم.